پوزه کې اوبه اچوي نه خرابېږي، خو که بره دې راښکلې او دا تیرې شوې نو روژه دې لاړه برباده شو. که یو سړی غاښ وباسي په روژه کې، پرون ما نه چا تپوس کړی په ټلیفون زه کوم، نو په غاښ وښکو روژه نه خرابېږي، خیر دی، خو احتیاط دې وکړي. هغه انجکشن کوئ نو په دې روژې ته فرق نه پرېوځي. احتیاط دې وکړي، احتیاط دا چې هغه دارو یا وینه تیره نه شي. که هغه دارو یې تیر شو نو روژه ماته شوه، یا هغه وینه چې غاښ نه روځي هغه یې تیره شوه نو بیا روژه ماتېږي. نو احتیاط دې وکړي، نور په نفس غاښ وښکلو روژه نه ماتېږي. که د یو سړي لوګی تیر شو، په لاره روان دي، چا خشاک بل کړی دی، لوګي هغې بې اختیاره تیر شو نو په دې روژه نه ماتېږي. او که قصدن یې لوګی راښ کړه لکه سیګرټ نو روژه یې برباده کړه، روژه یې ماته کړله. که د یو سړي دوړه تیره شوه روژه پرې نه ماتېږي. که یو سړی د مسالې کار کوي او د هغې هغه دوړه یې تیره شوه، یا د دارو درملو کار کوي، یو حکیم صاحب کیپسولو کې دارو بندوي او د هغې هغه دوړه یې تیره شوه، یا یو ښځه ده او په چج باندې هغه دانې پاکوي او د هغې دوړه یې تیره شوه غیر اختیاري، په دې روژې ته نقصان نه رسي. خو یاره احتیاط دې کوي، په روژه کې د دې څیزونو نه ځان ساتي. انجکشن باندې روژه نه ماتېږي، که د مټ دی او که د رګ دی او که ډریپ ولې نه دی. دا د علماو فیصله د مفتي شفیع صاحب رحمت الله علیه د ډېرو ډاکټرانو نه او د علماو کمیټي کې نولې او په هغې کې فیصله کړې ده. مولانا شریف علي تانوي صاحب او مفتي شفیع صاحب ټولو دا فیصله کړې ده. نو په انجکشن باندې د رګ یو انجکشن چې د ملا دې تیر کې ووایي، د ملا په دې تیر کې هغه نیغ په نیغه مازغو ته رسي نو په هغې روژه ماتېږي. یا که سر د چا سوري او داروی پکې واچول او مازغو ته ورسېدل بیا پې روژه ماتېږي. یا خېټه د چا سوری وه او داروی پکې واچول او خېټې ته یا معدې ته ورسېدل روژه پې ماتېږي. نور که یو سړی وجود غوړ کړي او هغه غوړوالی دننه یا د واورې مشین کې ودرېد او هغه یخوالي رطوبت وجود ته دننه م ورغی، په دې په روژه کې فرق نه راځي. که د یو سړي په غاښ کې غوښه نښتې ده او په ژبه هغه غوښه ده را جدا کړه او تیره یې کړه، نو که دا د چڼې برابر وه، د چڼې یا د هغې نه زیاته وه نو روژه خرابېږي. او که د چڼې نه وړه وه نو لږه وه بیا روژه نه خرابېږي. او که بار یې راوښکه، بار یې راوویسته او بیا یې تېره کړه نو که لږه یې که ډېرې روژه خرابه شوه. یو سړی خوله وینې شوه او لاړې تېرې شوې، ډېرې زر نورې لاړې توکي. که چرته دا وینه د دې لاړو برابر وه یا وینه په لاړو غالبه وه نو بیا روژه ماته شوه. او که لاړه پې غالبه وه د وینې رنګ پې کم و نو بیا روژه نه ماتېږي. په الټو روژه ماتېږي که نه ماتېږي؟